أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. صدقت يا رب العالمين. دی زینا سورة التکویر دا شروع شو او دی صورت کې تخویف اخروی دی علی سبیل الترقی. مخکې چې څنګه تخویفاتو د قیامت خبرې وي نو هغه په دې صورت کې هم دی. دا د دې او د تیرو صورتونو ربط او تعلق. یو دا دی چې د سورة الملک نه راواخله تر سورة عبسه پورې یا سورة الاعمى ورته ویل شي، تر دغې پورې چې څومره صورتونه د ټولو صورتونو دا صورت دا خلاصه ده. او د دې صورت دعوه چې ده هغه ده لقاء الانسان باعماله، د انسان ملاقات د خپلو اعمالو سره. دا د دې صورت دعوه ده. الله رب العزت فرمای اذا الشمس كورت، په هغه وخت کې نو دی کې بیا دوا، یو د نفخه اوله خبر ده او یو نفخه ثانیه. یعنی کم چې لومبنۍ شپې لیوالی شو دویم والی شو، 12 احوال دي پکې د قیامت. خو شپږ د لومبنۍ شپې سره تعلق ساتي او شپږ د وروستۍ شپې سره. الله رب العزت فرمایي لومبنۍ چې کم دي د هغې ذکر کوي. الله وی اذا الشمس كورت، په هغه وخت کې چې دا انور چې دی دا راغونډ کړي شي. کورت اصل کې ویل شي راغونډولو ته، چې ته یو څیز په بل کې بس راغونډ کړي. او یا د انور بله لازمي معنی وکړي چې د انور تور کړي شي، د انور تور کړي شي. اذا الشمس كورت، هر کله چې د انور څه کړي شي؟ تور کړي شي یا راغونډ کړي شي. نو چې راغونډ شي نو بس تور به هم شي. نو واذا النجوم، په هغه وخت کې چې دا ستوري انکدرت انعدمت، څه شي؟ انعدمت، چې ختم شي. نو ستوري ټوټې ټوټې به راوغورځي، بس کیسه به ختم شي. نو ستوري اوس یو ستوري د ټولې دنیا نه ستا غټي، او چې بیا مخکې خوره شوی د یو سیارې یا دغه چې دی نو ټوټه چې ده هغه دنیا طرف ته را روان دی او راغورځېږي. نو یو ملک وي موږ په موږ راغورځېږي، نو موږ به تباه کړي. بل وي په موږ راغورځېږي، موږ به تباه شو. دې سره سیاره دې ځای کې جنګي او دې ځای دا پته نه. خیره کې بیا وی چې نه بس هغه ځمکې طرف ته نه راځي. زمونږ دی وي که دې خو ته خبره نو غریبانان دې وي که تباه کړي که نه تباه کړي، موږ هسې هم تباه وي. نو خبره داسې ده. دا خو د یو ستوري الله. بیا چې دا ټول نظام درهم برهم شي نو چې د هغې څونه پاور او طاقت دی. نو الله وایي واذا النجوم انکدرت، په هغه وخت کې چې دا ستوري دا خړ کړي شي. انکدرت انعدمت، ختم شي یا خړ شي، بس رڼا یې ختم شي. واذا، ځکه چې دا انعکاس د رڼا کوي د انور نه، او چې د انور رڼا ختم شو نو بس دا په طریقو لا ختم شو. یا واذا الجبال سيرت، او په هغه وخت کې چې دا غرونه دا والوزولی شي، روان کړي شي. اصل معنی دا روان کړي شي یعنی والوزولی شي. او داسې والوزي ځکه مختلف کاڼي پکې پراته دي که نه. نو څنګه چې دا وړی وغیره دا چې سړی ووایي او ووایي او ټیک شي، یعنی په مشین نن سبا مشینان دي یا وغیره، یا مخکې په چکو موکو به یو څه بل څه باندې سیده کړي. نو هغې نه پس چې هغه څنګه هغه تارونه کوي الوزي، دکه شان دا نور دا غرونه چې دي دا به والوزولی شي. واذا العشار، په هغه وخت کې چې دا اوښې د 10 میاشتو بلار وي، هغه اوښې چې د 10 میاشتو بلار به وي، عطلت، چوټي کړي شي، پرېښودلی شي. نو د عربو په معاشره کې اوښې له یو خاص اهمیت دی. دا چې هغه ټایم ته ذهن بوځي لکه د نن سبا جاز چې، او بیا دغه اوښه چې د 10 میاشتو بلار به وي هغه چې تکه شان بې پروا پرېږدي. ځکه چې غالبا د اوښې باره کې راځي چې په ولاړه باندې بچې روړ تقریبا خرابېږي نه یا وغیره، چې ډډه ولګي نه یې سر څه نقصان کېږي، څه کیسه را پکې. نو واذا العشار عطلت، په هغه وخت کې چې د 10 میاشتو
اوښه بلار به پرېښودلی شي دونه به د قیامت هغه هیبت وي. واذا الوحوش او په هغه وخت کې چې دا ځناور به حشرت راجمع کړي شي. نو د ځناورو دا حیثیت دا احساس دی پکې دا حساسیت دی څه ناڅه پکې بس دا پروت چې د انسان نه لرې تښتي د دې وجې هغه تا سره نه یو ځای کېږي او چې ته ځنګل ته ورشي بیا به تا هم لکه د انسان نه لرې تښتي. خو په بعضې موقعو باندې که تاسو د عذابونو متعلق یا د دې نه مخکې چې د سونامي هغه خبرې ورکړې شوي دا زنګ دا نه هغه چې کومه هلته غټه سونامي نو د هغې نه مخکې هغې څه خبرداری چې ځناور راغونډېږي یو ځای ته نو دې کې خدای داسې څه طاقت ایښی دی چې دا د حالاتو نه پوهېږي په حالاتو باندې نو یو ځای ته بیا راجمع کېږي. یوه معنی یا دومره هیبت به والي دا ځناور د دغه آواز به دومره هیبت وي چې ځنګلې به پرېږدي او د انسانانو سره به راجمع شي دې طرف ته به رامنډي د دې وجې وایي واذا الوحوش حشرت او هغه وخت کې چې څه وشي دا ځناور دا راجمع کړي شي. بیا زمونږ دا چې د ځان نه ډېر هوښیاران وي که نه د عقلي تفسیرونه چې کوي رس ته رزه په چینلو باندې ګوره نو یو دوه درې خرونه پرې ناست دي هغه ته یې لیکلي دی په قرآن ډېر پوه دی هغه په قرآن پوه ته ګوره د هغه سر او مخ ګوره هغه هم د انګریزانو هغه د مفتي اعظم پاکستان استاد محترم مفتي ظهورالي خان صاحب رحمه الله نه چا تپوس وکړ ورته وی چې دی دا پلانکي صاحب چې دی دا ډاکټر صاحب هغه مطلب دا وایي دا وایي دا وایي نو هغه ورته وی د هغه هېڅ غلطي نشته هغه غلطي نشته وی هغه خو هغه لباس اچولی دی چې تا ته ښایي چې زه د بل چا اعلی کار یم هغه غلطي نشته او تا ته ښایي خو اوس غلطي ستا ده چې ته د هغه ته ګورې نه او ته دې تپوس کې غلطي خو ستا ده ته هغه ته ړومبې وګوره چې دا دې څه غږی دی دې وایي څه لګیا څنګه دی آیا دې خپله په اسلام برابر دی د اسلام خیال ساتي که نه چې دې د ځان کې د اسلام خیال نه ساتي تا ته به د اسلام څه خیال نه ساتي. واذا الوحوش حشرت نو دې ته عقلي تفاسیر کوي یا لکه په هغه وخت کې چې دا ځناور راغونډ کړي شي په چړیاګر کې وده نظام پس کې تاسو کوئی دا علامه طنطاوي او بیا پتن لګ تحریف کوي کدا بس تحریف ورته وي تحریف ته نو او یا چې قادیانیم دا ویلي دي ها نو الګه بیا نو دا سی وایا چې دا ها بیا وای وایزل عشار عتلت وې د دینه مراد ریل گاډي دی والله دې پوي کا دونه هو عقل نم کار والا چې ګرامر باندې پويږي په قران نه پويږي نو عقل خو استعمال کا کنه ان وایزل وحوش حشرت الګه دینه مراد دا دی چې کله به زناور راجم شي دغه یو خپل فطرتي او سیس دي چون کې دي د یاره په خو باندې بس مخ کې اندي داسې پوي شان دي شراوند یا به انسانان طرف ته به ډېر یری راشي. و اذا البحار سجرت او په هغه وخت چې دا دریابونو کې اور بل کړی شي دا را ډک کړی شي ګرم کړی شي نو دینه مراد دغه دی بابا چې کله هغه بیا سنسي تجربه د لاندې ډچ کولاندې تیل ولاندې هغه یو ده. و اذا النفوس زوجت او په هغه وخت کې چې روح به د بدنونو سره یو ځای کړي شي. و اذا الموءودة په هغه وخت کې چې دا ژوندې لوریانې خښې کړې شوي سئلت چې د دینه به تپوس وکړي شي چې تاسو بأي ذنب قتلت چې په کوم جرم باندې تاسو قتل کړی شوي خښې کړې شوي وغیره چې د تپوس ته وشي بس بیا پته ولګي. و اذا الصحف نو د دې بیا حدیث کې دی ژوندې لوري دا ټول عربونه خو بعضی قبایل خو خول ترځم د پر صغیر په غوهین کې دلته با چې خزمله شو نو خاون به سکو د خاون چې بمر شو خزبم ژوندې سيزله نو د دې وجه بي اي ذنب قتل د دې جنانه به تماشوم نه به تبوزي په کم جرم ته قتل کړی شوی. و اذا الصحف نشرت او کله چې عمل نامې شي دا کولو کړی شي. و اذا السماء كشطت الکه دی وی چې اخبارونه خو دې تاسو ختي. و اذا الصحف نشرت او په هغه وخت کې چې عملنامې خورې کړې شي. و اذا السماء كشطت او په هغه وخت کې کشطت انشقت وتحمرت یا چې دا
یعنی دا پټ تلر کړی شي او تک سور پاتې شي یا و اذا السماء کشطت او په هغه وخت کې و اذا نو کله چې د اسمان تک شو سور په قد دهان لکه سورۃ الرحمن کې راځي راخ کلی شي دا پټ د باسا صحیح شو یا د خپل زینه کشطت او خوځول شي و اذا الجحیم سعرت او کله چې لکه سعرت تسعیر ته ویل شي او لړونه پورګنو په کله چې جهنم را تیز کړی شي و اذا الجنه او په هغه وخت کې چې جنت ازلفت قربت نږدې کړی شي علمت نو چې دا ټول دوله سحواله کلوي نو سي علمت رات نفس یو نفس او بویني ما حضرت من العمل او بویني دا نفس چې کوم عمل د کړی دی به حاضر ویني علمت او بویني نفس هر یو نفس ما حضرت چې د کوم عمل حاضر کړی دی